د ډینګي د وبا نه د بچ کېدلو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوې دعا. تاسو ته پته ده چې د ډینګي وبا راخوره شوې ده. د دې د لاسه ډېر زیات خلک مړه شول او ډېر زیات خلک یې متاثره کړل. هسپتالونه ډک پراته دي، ماشومان، غټان، بوډاګان ټول یې رانیولي دي. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. بله ورځ زه په یو جنازه کې ولاړم، یو ماشومه چې دا د هغې د ډینګي د لاسه مرګ شوی و، مونږ په جنازه کې لا ولاړو چې د بلې ماشومې د هغې خور د هغې اطلاع هم د هسپتال نه راغله چې هغه هم وفات شوه. یعنې په یو ورځ باندې د دې ظالم مرض د لاسه 2 ماشومان د یوې کور چې دی هغه مړې کېږي او د یو کور نه 2 جنازې چې دی دا وځي. نو لحاظه دا وبا ډېره په تیزۍ سره لګیا د خورېږي. الله دې زموږ ستاسو د کشرانو اهل و عیال حفاظت وکړي. خو د دا قسمه وباګانو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوې یو دعا ده. دا دعا داسې دعا ده چې دا یو مولي صاحب یو پیر صاحب موږ ته نه ده ښودلې، بلکې پخپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعا په باره کې وایي چې کم انسان سحر او ماښام